صوفیاء کرامو، عوامو، امزولو، نوجوانانو، مشرانو، کشرانو، سامعینو او سامعاتو، استاسو په وړاندې د قرآن کریم او د مبارکو ارشادات و روایات و احادیث یو حصہ ولستا. پدې حصہ مبارکہ کې الله پاک جل جلاله خپل بندگانو ته د توبه متعلق ترغیب ورکړي. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما په دې امت باندې الله ډېر لوی رحم کړی دی چې د توبې دروازه تر هغه وخت پورې کولو ده چې نور د دې اړخ راوخیږي یا د انسان اخیری سلګۍ د ځنکدن شي. د توبې دروازه کولو ده په خپلو کړي ګناهونو الله تعالی ته رجوع کول او د الله پاک جل جلاله په دربار کې خپل عاجزی مخې ته کول چې اے الله زه انسان ما خطا او غلطی را نشوي د ما ته معافي وکړي. سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ارشاد مبارک نقل کئی دیتا حدیث قدسی وی پا احادیثو کی غور حدیث معتبر او قوی حدیث پاک حدیث قدسی بیانی. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی چې بنی آدم زما د ساری غلطیو کی او یو گناه ته وشي ما د خپل لاس اوږد کړي څنګه چې د الله د شان سره ښایي. دې باندې مې د تفسیر کې ترجمه کې تفصیلی بحث کړی دی. دې ځای کې دا خبره نه ځایږي چې الله پاک څنګه لاس اوږدوي، بس علماء و مشایخ معنا کړی ده چې د الله د شان سره څنګه ښایي هغسې لاس را اوږدوي چې مراد ته قدرت ته. د ورځې خطاو کې د شپې ورته لاس الله اوږد کړي، یعنې معنا دا ده چې ما ته توبه وکاږه چې زه دې معاف کړم، او چې د شپې غلطي او ګناه وکړي د ورځې ورته الله لاس اوږد کړي چې ما ته توبه وکاږه چې زه دې ګناه معاف کړم.